موږ د جان آباد دي او دا ځای کلي نه راغلي یو لکه موږ سره چې سهار کومه زیتی وشو دا بس الله لیدلی دی او زما پیغلې لوڼه وې زه ومه زما واړه ماشومان وو ما نه لکه د کټونو نه هر څه موږ ته راواړتول یو ځل نه دوه ځل نه درې څلور ځل وشو ډېره بد ما سره وشو خو زه بیا هم تاڼو ته رالمه ما نه تاڼې څه جواب هم رانه کړو زه بیخي ویل ستا دلته هېڅ هم نه جوړېږي څه راپره کړمه زموږ سړو سره دوکه وشوله دا وشوله چې سړي مخکې ګیر کړل او بیا په موږ دوی په موږ راوخاتل نو موږ خو ښځې ذات وو زموږ څه کړی وې او زما چې کومه بې عزتي د نونو وشوه زما وشوه نو دا زه صرف د یو خدای نه غواړم نو بس دا زموږ څه لانجه وه بس د ځمکو او دغه خو د عدالت خبرې وې روانې وې خو په عدالت کې دوی داسې ویلي چې او موږ ته عدالت دا خبره کړې ده چې او زه ځم او داسې چل کوم نو دوی خو لکه هغې ته صبر ونه کړو دې کې دا یعنې تاریخ روان و دا اوسه او په هغې باندې دوی دغسې زیتی وکړو ته راشه زموږ په حال ته وګوره چې زموږ برج څونه ډک دی زموږ بار راوتی نه شو دونه خلک ناست دی چې غیر موږ ته په کومه لاړ سړي هم نشته په تاڼو کې واچول زه کوم ولاړه شم د بچو سره زما دغه حکومت ته دغه نه کو صحیح خو زموږ حکومت خبره نه اوري دا خبره ده چې ښه پیسې به یې اخیستي ښه به یې پیسې اخیستي خامخا چې یو زموږ خبره نه اورېدله زه د جان آباد یم میر حسن مې نوم دی پلار نوم مې محمد حسن دی جی دا زمونږ د ورورولۍ د شراکت دغه مسله وه زمونږ مشر ورورو لکه زمونږ شراکت دی کاروبارو هر څه هغه پسې و انتقال هر یو شی هغه پسې دی زمونږ په ورورونو سره خبرې اترې روانې وې دا لطیف پکې راغی په منځ کې دې پې راوخته لکه په بدماشۍ باندې او زمونږ سره عدالت کې کیس روان دی په عدالت دوی سره نه څه وارنټ شته چې یاره تاسو دې ځای له موږ ته سبا زموږ 28 تاریخ باندې زموږ تاریخ دی او دوی زموږ باندې دا تاریخ نه مخکې راوختل موږ نه په زور د تاڼو په زور رانه قبضه واغسته نو آیا دوی دې موږ ته یو وارنټ وښیي که دوی ته د عدالت څه ثبوت وي چې او تاسو دا دخل والی نو صحیح ده بس موږ به د عدالت خبره ومنو موږ به خپل کډې ونغاړو چې به ځو دې ځای نه او که دوی سره د عدالت وارنټ نه نو موږ ته موږ د حکومت نه انصاف غواړو چې موږ سره انصاف وشي او چې د عدالت دوی سره صدقه ثبوت نه نو موږ باندې په کم قانون دا زیاتې وشو موږ د دې تپوس کوو چې او دې کې د عمرزو تاڼه چې دا پکې ملوث ده لکه دوی زموږ راپورټ نه علي زموږ سړي بوتلي دي هغه په جیل کې پراته دي او زموږ راپورټ نه علي موږ چې ورشو نو زموږ نه راپورټ نه علي او د هغوی نه اخیستې دوی جوختې پیسې اخیستې دي او زموږ راپورټ نه علي او د هغوی نه علي نو موږ د حکومت نه دا توقع کوو چې موږ ته د انصاف ملو شي جی دا زمونږ ورورونو سره په دغه لکه کیس روان دی دې پکې په منځ کې راغی د زمونږ د ورورونو نه واغسته چې بس ګاندې مال راکې او زه بیا ځان ته صفا کوم او داسې لکه زمونږ ورورونو خو خرڅول هغوی هوی چې موږ ته د دې ترونو نه خلاص شو نو زمونږ خو پکې لکه د ترونو ټولې حصې دي دا خو په تقسیم به کېږي په د تقسیم نه بغیر خو نه کېږي او دوی په همداسې بس زبردستي وکړه په زبردستیا اوس هلته په کوټو د پاسه ګرځي وسلې ورسره دي مشینان ورسره دي دا پولیس ترې راشي ودي ګوري که دوی څه وسلې نه نو بیا موږ ګرم لکه زمونږ کورونه ته ښکاري او دوی وسلې په لاس موږ ته په کوټو د پاسه ګرځي نو دا په کم قانون کې دي آیا که دا په یو قانون کې نو او د دوی لپاره دا قانوني او زمونږ دپاره نه دا پاکستان دی که دا کم ځای دی چې دا خالي ناپرسان دی په دې کې د غریب تپوس نشته او د مالدار د کم سړي چې وس کېږي هغه به یو کار کوي غریب به نه کوي موږ دغه تپوس کوو چې موږ ته د انصاف وشي دا زما اووه هلکانو دا یو مړ شو مشره او دا د ټولو شریکه وه
د ټولو شریک او هغه پکې مړ شو به زما دې نسو پکې دغه راوسته دي زما بچو سره بس دغه د دوی دغه نه خرڅه کړه په دې د ټیپ یې خرڅه کړه نو اوس موږ سره یو دغه وشي چې زه یې مور یم زما حصه نشته دی پلار د پلار حصه نشته دی نو دا څنګه کومه خبره ده نو چې خلک راغلل کډې کوډې راله راغورځولې نو سا نصیب یې وواډه دا انګور مې در په دې کې کړه دوه زامن مې وواډه وینې پرې روانې کړې هغوی په هسپتال کې دي او تاڼې ته یې بوتلي دي دوکه راسره وشوه نو موږ ته هم یو دغه وایي زموږ زوی ده زموږ دونه دغه نشته لکه موږ خبره روانه کړې وه موږ ویل چې دا خبره به عدالت ته ووتله ټیک د هغه اخیستې خو ته به په سمه راځې که په ورانه به راځې ته به په سمه دا خبره کېږي که په ورانه به کېږي نو بس ده داسې زور طلبي وکړه چې بس زه په دې کې به زه څه ویم لکه ده داسې دوکه وکړه چې سړي غونډ تاڼو ته کړل دوی بیا په موږ راوختل او ته راشي ته وګوره برج د سړو ډک دی د وسلې ډک دی لاندې ګرځي مانه که موږ نه بره نه زموږ خشاک شته چې راکوزي کوو نه زموږ هر څه پاتې شو په هغه ځای کې موږ کوم خوا لاړ شو چا ته پرې کور خو زموږ وړوکی شان کور دی خو دغه ځای په قبضه کړو چې دا ډېره ځای دی 5 کناله ځای دی 5 کناله ځای دی غونډ لکه دوی قبضه کړو په زور طلبۍ نه دغه کې دوی اوسېدل دغه کې موږ اوسېدو دا کله چې موږ نه راغلو دغه کې موږ اوسېدل دا دوی له ورکړې پکې اوسېږي موږ پکې اوسېدو خو لکه موږ ته مجبوران طور بل ځای ته لږ واوړېدلو یو شپې نیمې لاله موږ له سره یې دوکه وکړه د چرګانو په کور کې مو په دغه کې دوکه وشوه دا په دوکه وشو هر څه او لکه اوس داسې دا به کوم وخت چې دا به تاسو ته بره سړی ګرځي دا به د ده پاکستان دی دا د ده حکومت دی چې دا دونه خلک راوختل او دا دونه پولیس رالل دا خلک هم دي د نړیان بشي چې دا څنګه نه ډېر بد زمونږ خپل ډېر بد چې زما